الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم
خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام او حاضرینو عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن چستاسو د دې مانیرۍ کلی کې په دې مسجد کې د الله رب العزت په دې کور کې چې دا کوم اجتماع او کوم پروګرام منعقد دی، تاسو ټولو مسلمانانو ته د دې حقیقت او پس منظر معلوم دی چې دې ځای کې زمنګ دا ورونه جناب قاری جاوید اقبال صاحب او داغی سره نور علماء و مرګري دې ځای کې د الله رب العزت د دین خدمت کوي په یو ډیر احسنی طریقې سره. د دې علاقې او د دې گاون پسونو ماشومان د دینا علمی فیض حاصلی، بنین او بنات د سب بچو د حفظ او د ناظری ختمونو باغی سلسله کې د اجتماع او د پروګرام منعقد کړی شوی. چونکه د ختم موقع د یو ډیره خوشحالي اکثر خلکو د خپل وس مطابق خلکو له اکرام هم کړي، نو کوشش کوو چې خبره ان شاء الله مختصری خو اوریدل ضروری دي، ځکه د اجتماع خلاصه او مقصد او نچوړ بیاني خوراکونه خو بسار وختي خلکو شروع کړي. دا چې موږ دومره لرې نه رالو او هلته خپل سبقونه هم نیمګړي پرېښودل او تاسو هم دومره انتظار کړی دی د یو څو خبرو د ویلو او د اورېدو دپاره دې ځای له راغلي. نو انشاءالله د بیان تر اختتامه ملګري انتهایی توجه سره کښېنئ. الله رب العزت دې ماله د صحیح خبرو توفیق راکړي او بیا د موږ او تاسو ټولو له د صحیح عمل توفیق راکړي. مسلمانانو ورونو، اصل خبر ادا ده چې موږ او تاسو د دنیا ته الله رب العزت د یو مقصد د پاره را لېږلی. دا علما موږ او تاسو ته صرف هغه مقصد مخې ته کوي، زموږ او تاسو توجه هغې مقصد ته راړئ. دا زموږ ایمان دی، دا زمنګ عقیده ده چې الله رب العزت چې دا کم نظام پیدا کړی دی نو دا الله عبس او فضل نه دی پیدا کړی. داسې ده که نه؟ داسې یو تماشا نه وه، داسې یو نظاره نه وه. په دې کې د الله ډېر حکمتونه دي. کم چې هوښیار سړی نو هغه په دې پوهېږي، کم چې بې عقلی ناپوهې هغه په دې نه پوهېږي. قرآن هم وایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. ان فی خلق السماوات والارض، الله اکبر. د دې اسمان د لاندې ګرځي، د دې ځمکې د پاسه ګرځي، دا شپې ورځې تیریږي. دې کې لږ سوچ پکار دی چې دا څه نظام روان دی، څه چل شروع دی. ان فی خلق السماوات والارض، یقینا په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې، واختلاف اللیل والنهار، په بدلېدو را بدلېدو د شپې او د ورځې کې،
لآیات لأولی الالباب خامخا ډیرې نښې د الله د وحدانیت موجود دي د عقلمندو خلکو دپاره چې څوک په دې کې سوچ او فکر کوي او عقل پکې هغه دپاره په دې کې ډېر لوی عبرتونه پراته دي څنګه پکې عبرتونه دي ان فی خلق السماوات د اسمان ته چې ماښام پریوځې لږ سوچ وکړه لږ فکر وکړه یا الله ته د ډېر لوی قدرت خاوند دی د ډېر لوی طاقت خاوند دی مونږ خو یو چت بغیر دیوالونو نشو ټینګولی یو چت بغیر ستنو بغیر بیمانو نشو ټینګولی یو کوټه بغیر دیوالونو الله پاوا کې چت نشو ټینګولی یو سپر الله منګ نشو ټینګولی یا الله ستا دې قدرت ته تعجب دی چې ته څومره د لوی طاقت او د لوی قدرت خاوند دی الله چې د دې دنیا په مخ باندې چې څومره ګرځې لاندې ځمکه ده نو پاس اسمان دی یا الله نه پکې دیوال شته نه پکې ستنه شته او نه پکې بیمان شته ستا په قدرت باندې الله ټینګ ولاړ دی چې یو سړي کې دقه عمره سوچ راغی نو بس هغه موحد کیږي یا الله تا په دې اسمان کې څومره ښایسته طریقې سره دا انتظام کړی دی الله څومره مزیداري طریقې سره پکې تا دا نور لګولی دی سپوږمۍ لګولی ده ستوري پیدا کړي دي ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین الله پاک فرمایي یقینا ښایسته کړی دی منګه د اسمان نږدې بمصابیح په ستورو باندې د اسمان ته وګوره څومره ښایسته طریقې سره الله د اسمان قایم کړی دی نو بیا ستوري پکې څنګه مزیدار لګولی دي وجعلناها رجوما للشیاطین او دا منګه د شیطانانو د وشتو دپاره مقرر کړي دي شیطانان په دې وشتلی کیږي الله اکبر نو دې کې لږ سوچ وکړه لاندې ځمکې ته وګوره چرته غرونه پیدا کړي دي نو چرته اواره پیدا کړي ده چرته شګه پیدا کړي نو چرته مټه پیدا کړي ده چرته اوچته ده او چرته لاندې ښکته ده په دې کې غرونه دریابونه ونو ته وګوره دې کې د الله د قدرت ډېر دلایل موجود دي واختلاف اللیل والنهار په بدلېدو را بدلېدو د شپې او د دې ورځې کې هی هی چې شپه لاړه شي ورځ راشي ورځ لاړه شي شپه راشي زمونږ څونه شپې ورځې تېرې شوې خو موږ پکې څه سوچ ونه کړ واختلاف اللیل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کې چې د شپې په رنګ کې تکه توره تیاره ده او په ورځ کې سپینه رڼا ده دا اختلاف پکې چا راوستی دی ته د ورځې تیاره کولی نشې د شپې بغیر د اسبابو رڼا کولی نشې الله رب العزت دغه میدان دی د ورځې سپین پړق وي د شپې بیا تکه توره تیاره ده سړی پکې خپله لار هم نه ویني یا اختلاف اللیل والنهار اختلاف د شپې او د ورځې چې شپه لنډه کي ورځ اوږده کي او کله ورځ لنډه کي نو شپه اوږده کي جمعې کې شپې اوږدې دي نو ورځې چې دی نو هغه بیا لنډي اوړي کې بیا شپې لنډې شي نو ورځې اوږدې شي دا اختلاف څوک راولي وایه شابه څوک راولي دا اختلاف الله راولي د دومره لوی طاقت خاوند دی نو لآیات لأولی الالباب خامخا دې کې ډېرې نښې د عبرت موجود دي د عقلمندو خلکو دپاره الله رب العزت دې موږ له صحیح عقل راکړي ای د الله بنده تا ته دا وړوکې بیماري ښکاري تا ته د وړوکې غونې ضرورت ښکاري نو ته مخلوق له ځای او د هغه نه غواړې هی هی که نه ته وې چې ماله بچی راکي ته وې چې ماله بیمار یم ماله شفا راکي ته وې زه غریب یم چې مال او دولت راکي نو ته ځې نو د مخلوق په دربار کې غواړې ای د الله بنده ستا دا ضرورت ډېر لوی دی او که د اسمان ډېر لوی دی وایې کم لوی دی اسمان لوی دی که نه نو الله پاک وایي چې اسمان مې قایم کړی دی
دا ځمکه مې قایمه کړې ده ورځې او شپې بدلولی شمه نو بنده ستا حاجت هم پوره کولی شمه که نشي پوره کولی نو پخپله به سړی موحد شي پخپله به د شرک نه دی مبرا شي جدا شي خو افسوس دا دی چې مشرک په دې کې سوچ نه دی کړی هغه تخپله بیماری ښکاري هغه تخپل تکلیف ښکاري هغه تخپل ضرورت ښکاري خو دا دومره کائنات ورته نه ښکاري او سوچ یې نه دی کړی ګینې بیمارو نه شفا ورکولو والا هم الله دی رزق ورکولو والا هم الله دی دا خو چې سړی بیا د قرآن مطالعه شروع کړي نو پته باندې پوه شي یا لږونې سوچ وکړي الله پاک وایي عقلمند څوک دي دنیا والا عقلمند نه دي ټیک ده چې دي خو عقل هغې خراب استعمال کړی دی عقل چې د چا په ځای دی عقل یې نه دی ضایع کړی نو هغه څوک دي الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم عقلمند دې ته نه وایي چې هغه مونځ پرېښودی دی عقلمند دې ته نه وایي چې هغه د الله ذکر پرېښودی دی عقلمند دې ته نه وایي چې ډېر مال او ډېره دنیا حاصله کړي دا مال به د هغه د هلاکت سبب شي مسلمانانو قارون ته وګورئ څومره ډېر مال ورسره نو پیدا یې ورکړه فخسفنا به وبداره الارض الله پاک وی قارون او داغه غکور او هغه مال او دولت ټول مې په ځمکه کې ښکته ومانډه داغه هغه مال او دولت د اخلاص نه کم هغه ډېر لوی مالداران لوی لوی بادشاهان لاړل تباه شو عقل په بادشاهۍ نه عقل چې دی نو په مال او دولت نه یعنې بچاو په مال او دولت نه بچاو چې دی هغه د الله په عبادت باندې دی بچاو په څه دی هغه د الله رب العزت په عبادت باندې دی په دین باندې دی الذین یذکرون الله اخیار چاته وي اخیار هغه خلق دی عقلمن هغه خلق دی چې د الله ذکر کوي د الله عبادت کوي د الله د قرآن تلاوت کوي منځ کوي نور عبادتونه کوي قیاما وقعودا وعلى جنوبهم قیاما وقعودا وعلى جنوبهم علماء تعمیم د اوقاتو ته اشاره ده او تعمیم د حالاتو ته اشاره ده هر ټیم د رب عبادت کې لګیای که ولاړ دی هم تعلق د چا سره دی الله اکبر ولاړ دی هم تعلق د رب سره دی که ناس دی هم تعلق د رب سره دی او کم لاس دی هم تعلق د رب سره دی یو ټیم هم د تعلق د رب نه نه کټ کیږي الله الله بعض علما وایي چې مراد تی منځ دی منځ کوي چې کله روغې په ولاړه او چې کله بیمار شي نو په ناسته او چې کله ډیر ناجوړه شي چې کېناستی هم نشي نو په ملاسته خدا الله سره خپل نسبت او تعلق هغه نه پرېږدي دا د عقلمندو خلکو کار دی ویتفکرون فی خلق السماوات والارض سوچ کوي په پیدایش د اسمانونو د ځمکه کې او د سوچ نه پس دا خبره کوي چې ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اے زمنګ ربا اے الله تا چې دا دومره نظام پیدا کړی دی الله دا تا عبس او فضول نه دی پیدا کړی دا تا د یو مقصد د پاره پیدا کړی دی الله ته پاکي د هر عیب او دار شریک نه وساته موږ د عذاب د اور نه حل شو مسله معلومه شوه چې دا نظام فضول نه دی پیدا شوی اسمان فضول نه دی پیدا ځمکه فضول نه ده پیدا د شپې او د ورځې د انقلابات دا فضول نه دي دا ټول نظام فضول نه دی نو انسان خو اشرف المخلوقات دی وایي څه شی دی اشرف المخلوقات دی نو دا الله فضول نه دی پیدا کړی دا الله د یو عظیم مقصد دپاره پیدا کړی دی واورئ مسلمانانو توجه ده واورئ دا خبره انسان سله پیدا دی او نن دې موږ سوچو که موږ انسانان یو که نه چې موږ څه شي له زور ورکړی دی هوښیار سړی هغه دی چې دی کوم مقصد له کوم ځای له ولېږلی شي چې دی هغه خپل مقصد پسې روان شي دی هغه خپل مقصد حاصل کړي موږ خو نه وو موږ الله پاک پیدا کړو موږ الله د عدم نه وجود ته راوستو موږ په خپله راغلي یو که چا راوستی یو الله پیدا کړي یو که نه
کیف تکفرون باللہ اے ہائے ہائے قربان شم دا قرآن نام کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون کیف تکفرون باللہ سرنگی تاسو کفر کوئے پا اللہ سرنگی تاسو دا اللہ دا وجود نا انکار کوئے تاسو ځان ته سوچ نه دی کړی چې وکنتم امواتن وی تاسو ابن کثیر معنی کوي عدمن نشه د سره موجود په دنیا کې نه وای فاحیاکم فاخرجکم من الوجود الله رب العزت چې دی نو د عدم نه موجود کړی الله الله چاته دا پته نه وه چې پلانې به پیدا کیږي دنیا ته به راځي دا به د پلانی زوی هغه نه به داسې ښایسته انسان جوړیږي دا د الله نعمتو الله رب العزت پیدا کړ وجود ته راوسته ثم یمیتکم توجه ده هی 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 دا خبره خو منګه منو اورئ مسلمانانو چې منګ چا پیدا کړی یو هی هی دې کې خو شک نشته چې دار مسلمان منی که نه دا منګه منو چې بیا به الله پاک موږ باندې مرګ راولي دام ټول مني ځکه څوک هم داسې نشته چې د مرګ نه منکر دی دا هم منو چې سبا قیامت کې به د الله دربار کې پیش کېږو او الله ته به مخامخ کېږو مسلمانان یو منو یې که نه خو کمې د یو خبرې دی ای ته چا توجه نه ده کړې منو یې خو یعنې عملي توجه هم نه ده ورکړې هغه دا ده منگ پیدا کری اللہ یو مڑکی بم اللہ بیا با پاسیگو دا اللہ دربار کی پیشکیگو با اللہ تا خو سوچ دا دے خبر دے چه منگ اللہ سل پیدا کری یو ای ہائی 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 دقا خبر دیر اہم دا سل پیدا کری یو اگا مقصد منگ حاصل کو که حاصل ام نکا نو چه دے خبر تا سوچو کے نو بیا دیر خلق چه دے نو آغی خطا شوی دی زکر دا دیرو خلقو کار سدے ډیر خوراک کول ډیر دنیا ګټل ډیر د دنیا عیش و عشرت حاصلول د ډیرو خلکو کار دی چکرې وال د ډیرو خلکو کار دی خوبونه کول د ډیرو خلکو کار دی بس دنیا کې د خپل زندگی تیرول بس الکه ته دنیا د پاره نه پیدا ته د دین د پاره پیدا یې څه د پاره پیدا یې قرآن کے اللہ پاک فرمائی چی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما پیریان و انسانان ندی پیدا کری مگر د خپل عبادت د پاره میں پیدا کری دی صد پاره پیدا کری دی او چې کله غ عبادت نه کین نو الله بداغه سزا ور کین کله غ عبادت نه کین نو الله بداغه تپوس ته کین او ککړی نو الله باجر ور کین دا نور خبره خو تړلی دي کنه خوراک سکاک دا خو ضرورت دی دینه بغیر خو عبادت هم نه کیږي کیږي سړی خوراک نه دی کړی نو هغه د پاسې دی نشي عبادت به د کم ځای نه وکړي سکاک نه دی کړی هغه کې سا چرته د چې عبادت وکړي دا خو داسې ده لکه چې ته یو ځای له روان یو ګاډي کې ځان له پټرول اچي تا دا ګاډی دی له نه دی اغستی چې صرف پټرول پکې اچوه صرف سی ان جي پکې اچوه تا دی له اغستی دی چې زه به پکې کوم ځای له ځمه غم له به ځمه ښادۍ له به ځمه بیان له به ځمه بل چرته به ځمه که نه خو هلته بغیر د دې تلی نه شي نو دا به پکې ور واچي نو هغه نه به بل جاهلي کې بنئ چې بس ټول ورځې پکې پټرول اچوي وسې غرۍ را غرۍ او بیا سوځوي او بس بیا ګاډی په ځای ولاړ خلک وایي دونه بل غټ جاهل نشته موږ به دا خوراک کوو سکاک به کوو خو عبادت له به پې ځان تکړه کوو چې عبادت د الله په شوق سره وکړو پیسې به ګټو نو په دین به هم لګو په ځان به هم لګو په جماعت به هم لګو په مدرسه به هم لګو عبادت به زموږ مقصدي نن موږ مقصد هیر کوو موږ په غیر ضروري اشیاو کې ونښتو لکه یو سړی غوا میخه والي مقصد یې پی دي څه شی دي پی دي که نه چې ماله به پی راکوي نو دا خوراک ولا ورکوي سکاک ولا ورکوي اوبه ولا ورکوي ټانټې او ګډ او ګیاګانې ولا ورکوي د دې یو شي دپاره چې ماله پی کوي او چې کله پی نه کوي نو هغه اوس په دې زه څه کوم بیا قصاب ته حواله کړي وایي راشه میخه مې وچه شوې ده غوا مې وچه شوې ده پی نه کوي د زړه په مینه یې راوستی وه خو چې پی یې بس کړه اوس یې قصاب ته حواله کړي موږ او تاسو خو عبادت له الله پیدا کړي موږ اصل شی پرېښود کوو یې لکه عبادت که نه
خو داسې عبادت کوو چې الله دې معافي وکړي موږ په خپله خوښه کوو عبادت چې چاله کوي نو د هغه د خوښې مطابق به یې کوي که نه چې الله موږ نه څنګه غواړي الله وایي 5 ټیمه به مونځ کوئ نو زموږ خپله خوښه ده که موږ هر ټیمه وکړو داسې خلک شته دی چې ګوره ډېر کسان داسې شته چې چا لا په مانځه نه دي لیدلي دی مسلمان د مسلمان په کور کې پیدا دی په جومات کې به یې نه داسې خلک شته چې هغه جمعه ګل دی یو جمعه او بله جمعه مونځ کوي الله 5 ټیمه مونځ فرض کړی دی وایي چې جمعه دې راګیره کړه که نه بس دا میز کې پکې ماپ دي بعضې داسې دي چې هغه وایي دا جمعه هم ډېره زر راځي یاره دا خو بیخي به هفته تیره نه وي 2-3 ورځې چې پس تپوسه کې جمعه دا پاره جمعه مونځ خو هم ډېر ګران دی وایي نو هغه یو اختر او بل اختر مونځ کوي ها او بعضې خو داسې وي چې هغه د هغه اختر هغه هم په نصیب نشي اختر پر ورځ هم دی نه ځي مانځله او دی وایي زه د الله بنده یم بخاری کې حدیث دی هی 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 زه خو ډېر سوچ کوم بعضې وخت کې دی په کار دی چې لږ سوچ سړی وکړي مسلمان چې دی ګناهګاري جهنم له به تلی که نه الله دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي مسلمان دپاره همیشه جهنم نه وي خو چې څونه جرم یې کړی که الله یې معاف نه کړي نو د هغې ګناه سزا به ورته میلاو شي بیا به الله راوباسي خو چې کم مسلمانی او د ګناه په وجه جهنم له تلی الله رب العزت به فرشتو ته ووایي چې چا کلمه ویلې ده مسلمان دی نو د جهنم نه راوباسئ فرشتې به ګرځي فرشتې به دا اور نه سوځوي د جهنم او هغه مسلمانان چې هغه ګناهګار دي خو مزګزار دي واورئ خبره او منځونه یې کړي دي نو کم چې د سجدې اندامونه دي که نه نو دی به جهنم کې سوځي خو د هغه د سجدې هغه اندامونو باندې به اور نه ورځي هغه نه سوځي فرشتې به په دې پیژني چې دا مسلمانو او دی مزګزارو چې وګوره دا د سجدې اندامونه ټول روغ دي نبی علیه السلام وایي ما ته الله د طرف نه حکم شوی دی چې زه به په 7 اندامونو باندې سجده کوم که نه سجده په 7 اندامونو کېږي 2 د خپې دي د خپو دا ګوتې بعضې خلک په سجده کې دا رستنۍ پنجې چې دنه اوچتې ساتي که نه لکه ټکټر دا پالې اوچتې نیولي هلکه خپې به نه اوچتی په مانځه کې دې باندې علما وایي چې په دې ګوتو دومره زور ولګوه په دې سجده کې د خپو په دې ګوتو چې ستا دا ګوتې هم داسې کږي شي د قبلې طرف ته ها بعضې خلک یې صرف مړې غونې په دې ځمکه کېږي که نه لږ په دې پنجو باندې داسې زور وکړه چې ستا دا ګوتې هم د قبلې پله ورکږي شي د دې دپاره چې ستا دا ګوتې هم سجده ولګوي ښه دا هم قبلې ته رامایلې شي دویم دا زنګونونه دي نو 2 خپې شوي 2 زنګونونه سو شو او 2 لاسونه سو شو او یو تندی شو مخ سو شو و اندامونو باندې سجده لګي چې کم مسلمان سجدې الله ته لګولي نو د جهنم اور به د په دې اندامونو باندې اثر نه کوي فرشتې به پیژني چې دغه مسلمان دی چې راوی باسي او د جهنم نه چې دی نو جنت ته دننه کوي الله الله خبره مې دا کوله مسلمانانو موږ نه هغه اصل مقصد یې د زندګي تیره شوه څه مقصد له چې الله را لېږلي و دین زده کول دي په هغې باندې عمل کول دي الله رب العزت دې موږ په دین باندې پوه کړي دا بچي دا د مسلمانانو دا نسل دا زمونږ د دین اسلام بوزغلی دی چې موږ د دې صحیح تربیت وکړو که نه نو دا به سبا لکه څنګه چې نن قاري صاحب دی او زمونږ استاسو دا محله پې آباده ده نن سره دا مرګري دي دا محله او دا ګاونډ پې آباد دی ټول عمر انسان ژوندی نه وي دې بچو سره چې موږ محنت وکړو سبا به انشاءالله دا جماعت او دا مدرسه دا کلی د دین هم ښایسته آبادي دا شانه قاري صاحب هم یو وخت کې ماشوم او هغه باندې مور پلار محنت وکړو استادانو محنت وکړه نن ته موږ او تاسو ټوله پیدا اخلو دقه شانه به دا بچي بیا لوی موږ به څوک مړي او څوک به ژوندي یو دا به زموږ د راتلونکي نسل قاریانې دا به زموږ د راتلونکي نسل علمای دا به زموږ د راتلونکي نسل مفتیانی دا به زموږ د راتلونکي نسل د دې جماعتونو امامانی دا به د خلکو جنازې کوي دا به د مسلمانانو ته دین ښیي مبلغین به واعظین به دا به زموږ استاد صدقه جاریه
او که موږ پې د دیني تعلیم ونه کو او صرف دنیا پې حاصله کو نو څنګه چې زموږ د پلارانو نیکونو نه دنیا پاتې شوې ده موږ نه به هم پاتې شي زموږ د بچو نه به هم پاتې شي څنګه چې ته هغه خالي لاسونه تللي دي ما او تا به هم ته خالي لاسونه ځو دوی به هم راپسې را رواني نو موږ له به نه پیدا میلاو شي او نه به دوی له پیدا میلاو شي د آخرت پیدا یادوم دا سوچ پکار دی دا تصور پکار دی ورونو مسلمانانو دا یو موقع د الله موږ له راکړې ده چې نه خپل ژوند ضایع کو نارینه زنانه ټول په دې مکلف دي مشران کشران چې موږ به دین باندې ځان پوهیو او په هغې باندې به عمل کوو د هغې دپاره دا ماحول خپلول غواړي دا مدارس اسلامیه دا د دین قلاونه دي دا د دین حفاظتګاهونه دي د دې سره نسبت او تعلق جوړ کو دا موږ له د دین والا خلک راکوي زموږ خیرخواهان دي زموږ چې دی نو موږ سره مینه کوي زموږ د بچو سره مینه کوي علماو لیکلي دي د مور او پلار د مینې نه د استاد غوال د شاګرد دپاره ډېر مفید دي ولې ځکه کله کله د مور او پلار هغه مینه د بچي د هلاکت سبب جوړ شي او د استاد غوال د بچي د هدایت او دارنګې د علم باعث او سبب جوړ شي نو دا یو موقع ده الله موږ له راکړې ده موږ الله فضل نه یو پیدا کړي موږ الله عبادت له پیدا کړي یو راځئ چې عبادت وپېژنو اول شیطان زموږ دومره غټ دشمن دی چې موږ نه عبادت خطا کړی دی د عبادت په ځای هم د شرک سره مینه شروع کړې د توحید په ځای د عباداتو په ځای هم د بدعاتو د رسمونو او رواجونو سره مینه شروع کړې ده صحیح طریقې رانه خطا کړي دي او که یو سړي ته ور یاد هم دي نو چې نه کوي نو هغې سره به څه وکړي شیطان هم بیا ورته راپرېږدي نه فضول خبرې راله خوند راکوي خو چې د قرآن تلاوت شروع کړو خوب راله راشي هسې به ټوله ورځ په حجره کې ناست یو خو چې کله عالم درس کوي بیان کوي نو موږ به یاره چې دا نن جمعه کې خو استاد نه بس کوي اکثر بعضې خلک د زما خو الحمدلله داسې مقتدیان او ملګري دي که نه چې زه تر څو لږ یم نو هغې نه وایي چې بس دی بلکې وایي استاد نن دې زر بس کړل خو بعضې خلک داسې چې بار بنور ته ناست دی هلته نه به شیشه پړقوي استاد ته چې استاد جي ګوره ټایم خو اورېدلی دی بس کې که نه بس کې بعضې خلک به ورته ګړئ استاد جي ټایم خو شوی دی والله که د دمتوب کې چاته چا ډم ته ویلي چې ټایم شوی دی سندرې بس کا والله که چېرته داسې یو مجلس کې چا ویل ولې چې هغه موږ باندې نه بوج کېږي دا خبرې موږ باندې بوج شي اکثر حالان کې مقصدي خبرې خو زمونږ دا وي دا شیطان موږ ته ګران ښکاره کي د ګناه کار راته آسان ښکاره کي موز له یو سړی را روان دی والله چې د موز سره عادت شي که نه نو سړی دومره پریشانې چې مونځ نه کړی لکه یو لوی نقصان چې ته چېرته شوی او دی وایي چې خدای دا به څه کېږي چې مونځ وکړي نو دا ډوکې سپک شي لکه د غر چې د سړي د اوږو نه کته شي او چې څوک نه عادت که نه نو هغه چې مونځ له راولې لکه تاڼې لی چې بوځي دومره ورته دا ګران کار ښکاري اوس به دا جرابې ایستل غواړي یاره اوس به اودس کول غواړي او دا بنین به ایستل غواړي یاره دا خو ډېر ګران کار دی نو بس څټ به وګوره یاره زما څه کار دی تاسو ځئ زه راځم به ځان به پټ کړي قرآن وایي ما دا سوچ به کوو چې دا عجیبه خبره ده دا خو دونه ګران کار نه دی که نه قرآن کې الله وایي واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة الا علی الخاشعین امداد وغواړئ د الله نه په صبر کولو باندې او په مانځه باندې که ته وې چې الله زما غیبي امداد وکړي نو صبر شروع کا مونځ له توجه ورکړه هی موږ د الله نه امداد غواړو خو عبادت یې نه کوو او موږ یې والله دې زموږ امداد وکړي مونځ پابندۍ سره کوه نو الله بس تا غیبي امدادونه کوي و انها یقینا دا خوی چې دی دا د صبر او دا د مانځه لکبیرتون خامخا دا ډېر ګران کار دی دار سړی نشي کولی ډېر تکړه تکړه خلک به خو مونځ او دس نشي کولی د دین په خبرو باندې ثابت قدم او ټینګ نشي پاتې کېدلی زر واوړي الا علی الخاشعین مگر ندی ګران په هغې خلکو چې کم د الله نه یریږي الله دې د خپل ذات یره زمونږ په زړونو کې راولي چې یره راله نه بیا درته غټ کارم هغه آسان دی او ګناه نه بچ کېدل هم آسان دی چې یره نه که نه ګوره دا یو نیم ماشومي دی غلط کار نه کوي او دا یو نیم هر څه کوي ولې دا یو د پلار نه یریږي یره جي پلار به مې ووایي امور به مې ووایي نو هغه که څوک ورته وایي راځه داسې چکر له زوی نه ما ته پلار غوسه کېږي ما ته مور غوسه کېږي او دا یو نیم چې کور کې ورته څوک غږ نه کوي نیازبین یې نه دی چې څه خوښه یې هغه کوي جومات کې دا دومره ماشومان سم ناست دي که نه دا ولې
او پلارو کوسو کې بیا ورانی کې دلته د قاری صاحب د لخت نه یریږي چې قاری صاحب را سزا راکړي نو چې کله سړی سره یری نو دی بیا د منکراتو نه پخپله منې کېږي طاعت د الله پخپله کوي چې یره نه نو بیا د وي مړه بس الله غفور رحیم دی ماف به مې کې کړه په دنیا کې په ژوند کې په صحت کې پکار دی چې په سړي خوف الهي غالبي او د بیماری په وخت کې د مرګ په وخت کې چې بیا پې رجا غالبوي دا پکار ده موږ په صحت کې اوس په ځان باندې رجا غالبه کړې ده او مړه الله غفور رحیم دی وبشي که نه نو په دې طریقه رانه زندګي لاړه تېره شوه او هېڅ پیدا هم ته موږ وانغسته الله رب العزت دی د دین مینه او محبت زموږ پړه کې پیدا کړي د قرآن عظمت دی الله زموږ پړه کې پیدا کړي واورئ مسلمانانو آخري خبره کومه قرآن عظیم دا یو ډېر عظیم کتاب دی د دنیا دا ټولې خبرې یو خوا کا د دنیا دا ټولې فیصلې یو خوا کا د دنیا دا تمام خبرې یو خوا کا او د قرآن عظیم یو خبره بل خوا کا دا ټولې پې قربان کا قرآن عظیم ته نه رسی الله دې د قرآن عظمت زموږ پړه کې پیدا کړي راځئ چې د قرآن علم زده کو راځئ چې د قرآن عظیم مطابق خپل عقیده او عمل جوړ کو راځئ چې د خپل معاشرې اصلاح د قرآن په ذریعه باندې وکړو قرآن عظیم دی موږ نه به الله لوی خلک جوړ کی قرآن کریم دی موږ به الله عزتمن کی خو چې کله زموږ صحیح طریقې سره نسبت د قرآن سره جوړ شي د مؤمن صفت څه دی الله وی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم یقینا دا مناسب وینا د مؤمنانو د پاره مؤمن له داسې پکاري چې ویلی شي چې راځئ د الله کتاب ته راشئ راشئ د الله د نبي سنت ته راشئ چې د دوی په منځ کې د دوی په وجه فیصله وشي نو دوی وایي سمعنا واطعنا واورېد موږ او ومنه موږ چې الله ویلي دي بس موږ منلې ده چې د الله پیغمبر ویلي دي موږ منلې ده او الله وایي دقه کسان دی کامیاب دي الله دې موږ کامیاب کړي او چا چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکړه د الله نه ویرېده او د الله د مناهیو نه ځان بچ کړه نو دقه کامیاب دي الله رب العزت دې موږ د آخرت په کامیابۍ کامیاب کړي د هغې وجه او طریقه به دی چې دنیا کې د دې قرآن سره تعلق جوړ کړو لفظا یې زده کړو معنن یې زده کړو عمل پې وکړو نو زموږ به دنیا هم ښایسته او زموږ به آخرت هم ښایسته دا یو مقدر له الله درکړې ده وړوکې جومات خو ماشاءالله د ماشومانو ته وګوره چې د ختم ماشومان پکې دومره دي نو دا نور به پکې څومره که نه دا خو په یو څو ماشومان پکې ختمونه کوي چې د ختم هغه دومره کثیر تعداد کې دي نو دا نور به څومره ورونو د دې موقع نه پیدا واخلی د قاري صاحب ډېره شکریه ادا کوي الله دې دی له او د دوی د ملګرو په علمونو او عمرونو کې خیر او برکت واچوي او الله دې نور هم د خدمت توفیق ورکړي او الله دې خلکو له هم توفیق ورکړي چې دا دین د دین زده کړي او په خپل او په خپل بچو باندې او په عمل کې راولي الله رب العزت د صحیح عمل توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین